بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم علماء کرامو او محترمو مسلمانانو ورونو، لومبای خبره خدا چې زما کوم تعریف او کچ مفتی اعظم د پاک ساوث افریقا دا خبره صحیح نه ده. د خپل مدرسې مفتیم او د افریقا کې خو مصر مرادي، افریقا کې خو تیونس مرادي، نو هغه خو ما پیژنم نه، نو دا مبالغه چې ده، نو د دې تشریح مې وکړه چې دا صحیح خبره نه ده. زه د خپل مدرسې مفتیم او د بعضو سلفي صالحینو نه یو خبره منقوله ده، یو خبره نقل شوې ده، وایي چې د چا مخامخ تعریف وشي او د تعریف هغه صفت پکې نه وي، نو هغه له پکار دا دي چې دا کلمات وایي: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلني كما يظنون یا واجعلني خيرا مما يظنون. نو زه هم دغه کلمات وایم: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. اے الله چې څه دی اووې ما پاغې باندې ننیسې منیسې دا دی اووې زه نه وم. واغفر لي ما لا يعلمون، او زما هغه عیبونه پټ کړي چې دوی ته نه دي معلوم، او زما هغه ګناهونه معاف کړي چې کوم ګناهونه دوی ته نه دي معلوم، او په دنیا او آخرت کې په ما باندې ستاري وکړي او ما پټ کړي. نو دا هم ډېره ښکلې جمله ده. او ورپسې واجعلني خيرا مما يظنون، یا داسې دی واجعلني كما يظنون. اے الله ما وګرځې داسې لکه چې د دوی ګمان دی، د دوی د ګمان مطابق، د دوی د ګمان په شان ما وګرځې. ماشاءالله دې ځای ته مونږ په لومبي ځل باندې راغلو او د مولانا عبدالمالک صاحب ماما جي دا غي بزرگی او دا غي هغه کیفیات او حالات خو مونږ مخکې معلوم وو. د طالب علمۍ په زمانه کې الله تبارک وتعالی ول د تقوا برکات ورکړي. اوس الحمدلله دا خانقاه دلته جوړ شو، دلته په جماعت جوړ شي. هغه جماعت او د خانقاه ته وجه نه وه داسې بشي لکه چې دلته کې یو پاور هاوس لګېدلی او د هغه پاور هاوس نه بجلی خورېږي او د هغې نه انوار او رڼاګانې خورېږي. نو انشاءالله په دې ځنګل کې به مانګل شي. جنګل میں مانګل پښتو کې وای، ځنګل کې مانګل دای چې په ځنګل کې الله تعالی خار جوړ کی. او د پخوانه دا خبره را روانه ده چې څومره خانقاهونه به وو او څومره د عبادت ځایونه چې وو، نو هغه به په ځنګلو کې وو او یا به لرې وو د آبادۍ نه. نو د آبادۍ
هغه کثافت او خرابای د هغې نه به لرې وو نو خلکو به ډېر په شوق باندې د الله تبارک وتعالی عبادت کو. پخوا زمانه کې چې عیسایان کم وخت کې وو اسلام لا نو راغلی نو په هغې کې به بعضې خلکو هغوی به رهبانیت اختیار کو. رهبانیت ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې هغه داسې خلکو چې هغوی به دنیا پرېښوده، ښځې به یې پرېښودې، والدین به یې پرېښودل او چې ده نو واده به یې پرېښوده، خوراک څښاک به یې پرېښوده، نو دا خو نشي کېدی. نو په دې کې به نورې خرابۍ پیدا شوې. نو الله تبارک وتعالی د هغه رهبانیت په ځای باندې اعتکاف راوسته. نو اعتکاف داسې شی دی چې په دې کې یو څو ورځې بس د دنیا نه به جدا شي، لیکن بیا هم خوراک پکې شته، څښاک پکې شته او چې دی نو خلکو سره ملاوېدل پکې شته. ها کور ته پکې نشي تللی او کور پکې نشته. نو الحمدلله دلته کې اعتکاف شروع شو او دلته دا خلق چې راجمع شوي دی، واړه راجمع شوي دي، ځوانان راجمع شوي دي. نو دا د مولانا عبدالمالک سے د دعاګانو هغه نتیجه ده او د استادانو او د مشایخو هغه برکات دي چې الله تعالی تاسو دلته راجمع کړي او دلته به انشاءالله تی ما ته ووایي چې دلته به جومات هم جوړیږي. اوس خو عارضي جومات جوړ دی او عارضي خانقاه ده او بیا په پوره آبادی کېږي. نو دا هغه جومات په سلسله کې آیت کریمه ما ستاسو په مخ کې ولوستو. الله تبارک وتعالی فرمایي دا الله تعالی جوماتونه هغه خلک جوړوي چې هغوی په الله تعالی باندې ایمان راوړي او مزونه کوي او د مزونو پابندي کوي او زکاتونه ورکوي او دغه خلق الله تبارک وتعالی فرمایي چې دغه خلق په هدایت باندې دي او دغه خلق په نیغه لاره باندې دي. نو دلته به انشاءالله جومات جوړیږي او ورسره به د خانقاه ترتیب هم جوړیږي. الله تبارک وتعالی چې لکه دا ځای د غیبو د خزانو نه ورکو چې چا ورکړی دی الله تعالی دې وله په دواړه جهان اجر ورکړي، ثوابونه دې ورکړي. همدغسې به الله تعالی د دې د آبادۍ انتظام وکړي. څوک چې جومات آباد کړي نو د هغه دپاره ډېر لوی اجر دی. څوک چې جومات ته ځي راځي د هغه دپاره هم ډېر لوی اجر او ثواب دی د الله تعالی په نسبت باندې. په حدیثو کې یو واقعه راغلی ده. یو دوه صحابه حضرت اسید رضی الله عنه و عباد بن مشر رضی الله عنه هغوی په جومات کې ناست او جومات آباد کړی و. جومات آبادی دا ده چې په جومات کې ناست وي، په جومات کې ذکر کوي، په جومات کې تلاوت کوي، په جومات کې اعتکاف کوي، په جومات کې تعلیم کوي، په جومات کې تبلیغ کوي. دا ټول د جومات آبادی ده. نو هغوی ناست و په دغه طریقې جومات آباد کړی او سخته تیاره وه او دی چې کله د دې جومات نه وتل نو د جومات په برکت باندې الله تبارک وتعالی د دی په امساګانو کې، د دی په لاټو کې، د دی په امساګانو کې الله تعالی بجلی پیدا کړه. نو په حدیث کې راځي، په احادیثو کې راځي چې کله دی روانو نو کله به د یو په امسا کې بجلی بله شوه، رڼا به پکې وشوه او کله به په بله کې بله شوه، کله یوه کې کله بله کې، ځکه دواړه یو ځای و. نو په دې کې ورته الله تبارک وتعالی ښودله چې رڼا زیاته مه خرج کوئ، بجلی زیاته مه خرج کوئ. لکه مونږ خو چې خپل شی نه وي نو په هغې باندې رحم نه کوو. نو یو کس په جومات کې یا یو کس په مدرسه کې ناست وي نو هغه ته به جدا پکې کولاوي او بل به د هغه نه لرې ناست وي نو هغه ته به جدا پکې کولاو وي او داسې به نه کوي چې دواړه یو ځای کینی او یو پکې. شریعت موږ ته دا ښوولې ده اسراف به نه کوئ، زیاتی به هم نه کوئ. نو ګوره د هغه یوه کرامت چې و په هغې کې هم
یوه ډیوه بلېده، یوه رڼا وه، دوه نه وې، کله یو او کله بل. او چې کله دواړه جدا شو نو بیا خو د لاره د دواړو جدا شوه، نو بیا د یو په امسا کې هم الله تعالی رڼا پیدا کړه او د هغه بل پر امسا کې هم الله تبارک وتعالی رڼا پیدا کړه. نو دا د دې نه معلومه شوه چې څوک د جومات خدمت کوي، څوک د خانقاه خدمت کوي، څوک د مدرسې خدمت کوي، نو الله تعالی به ورته په دې دنیا کې هم رڼا ورکړي. د دنیا دا رڼا خاصه فانی ده، آخرت کې به ورته الله تعالی رڼا ورکړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو بوډای ښځه وه او یو روایت کې راځي چې بوډای سړی و، خو په ډېرو روایاتو کې دا راغلي دي چې بوډای زنانه وه او هغې به د جومات خدمت کو، جومات به جارو کو، جومات کې به خسړې مسړې به برابرول به پکې. او هغه زمانه کې به په جومات کې کاڼي وو، لکه مسجد نبوي کې به هم کاڼ وو، په خانه کعبه کې به هم دا نری نری کاڼ وو چې بنده به پکې کېناستی شو او یخ به نو دا خدمت به کو. یو څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بوډۍ ونه لیده، نو پوښتنه یې وکړه چې هغه بوډۍ چې خدمت به د جومات کو نو هغه څه شوه؟ چا ورته وی چې هغه خو وفات شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو خو ما ته خبر را نه کو؟ وی چې تیاره وه او د شپې هغه مونږ دفن کوله، نو مونږ وی تاسو ته به تکلیف وي ځکه مونږ تاسو ته ونه وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل راشئ ما ته د هغې قبر وښیئ. نو صحابه رالل او د هغې قبر یې ورته وښو. د دې نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو، یعنی دا نه وي چې ما ته د هغې مرګ هم معلوم دی او ما ته د هغې وفات هم معلوم دی او ما ته د هغې قبر هم معلوم دی، ځکه علم غیب خو الله تعالی څخه دی، د هر څه غیب. اگر چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات علم ورکړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د هغې په قبر جنازه وکړه او صحابه کرام ورپسې ودرېدل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې په قبر جنازه وکړه، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. بعض احکام او بعض څیزونه داسې وي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص وي، زمونږ دپاره نه وي، د هغوی دپاره وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا غایبانه جنازه کړې ده یا په قبر جنازه کړې ده، نو د دې په باره کې خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کہ ان هذه القبور مملوءة ظلمة ينورها الله تعالى بصلاة عليها. وإذا قبرنا د تیارې نه ډکي، نو الله تعالی زما د جنازې په وجه باندې چې زه پې جنازه وکړم نو هغه تیاره رڼا شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جنازه وکړه. نو دا د جماعت د خدمت یا جماعت لزمکه ورکول یا جماعت له پیسې ورکول یا جماعت له بل خدمت کول، هغه څومره اوچت فضیلت دی، هغه څومره اوچته خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دویمه جنازه وکړه، په قبر یې وله وکړه. یعنې په قبر خو جنازه نشته. او په یو بل روایت کې راځي چې یو صحابي و ثمامه ابن اصال رضی الله عنه د هغه نوم و. هغه د خپل قوم قبیلې سردار و او کافر و مسلمان نو. مسلمانان په یو لاره تلل او هغې ونیسه او رایوس، ځکه هغه د مسلمانانو دشمن و. نو چې هغه یې راوستو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي مونږ خو د قوم سردار رانیسلی دی او هغه د مسلمانانو دشمن و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مسجد نبوي کې د ستنې پورې وتړئ. نو مسجد نبوي کې وتړو، هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړو، راوبې بلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم براغه
د هغه د خوراک سکاک د هر څه تنظیم یې کړو او په جومات کې وو او دا به لیدل چې صحابه راځي مونځونه کوي دعاګانې کوي په عاجزۍ باندې راځي په جومات کې شور نه کوي په جومات کې خو شور هم نه دی پکار نو چې درې ورځې وشوې درې مرض شوه نو هغه ووې چې تاسو ما کولاو کوئ چې زه لاړ شم غسل وکړم زه مسلمانېدل غواړم نو باغ ورڅخه نږدې و هغې باغ ته لاړو په هغې کې غسل وکړو واپس راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمې وي نو تبلیغ او دعوت نو ورکړی شوی لیکن په جومات کې درې ورځې چې هغه تېرې کړي نو د جومات د هغه درې ورځو تېرولو دا برکاتو چې الله تعالی داسې پوخ مسلمان کو چې بیا وتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زمونږ د قبیلې نه به مکې مکرمې ته غله راتله اوس زه مسلمان شویم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازت نه بغیر به یو دانه هم مونږ نه رالیږو مکې ته د مکې مشرکانو له او راغې په دا حالت کې بیا عمره وکړه نو د جومات څومره برکات دی چې په جومات کې لس ورځې اعتکاف شي په جومات کې څوک چې دی نو د تبلیغ دپاره راشي او درې ورځې پکې دېره شي نو د هغې څومره برکات دي چې یو پوخ کافر د هغې د برکت نه الله تبارک وتعالی مسلمان کو په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله في الجنه کم سړی کم خلق چې سحر جمعه ته راځي او ماښام جمعه ته راځي سحر ماښام معنا همیشه جمعه ته راځي نو الله تعالی په د هغوی دپاره په جنت کې میلمستیا تیاره کړي نو په جنت کې خو به د هر چا دپاره نهرونه دي د ګبین نهرونه دي پکې د اوبو نهرونه دي پکې د پیو نهرونه دي پکې او چې د نو د شرابو نهرونه پکې هغه شراب چې په هغې کې به نشه نه وي په دنیا کې خو چې شراب وي نشه پکې نه نو بیا نه کېږي د شرابو نه نشه نشي جدا کېدی لکه په دنیا کې د غم نه خادي نه جدا کېږي او د خادای نه غم نه جدا کېږي چې خادي وي نو هغې سره به غم وي چې غم وي نو د هغې سره به خادي که یو سړی وایي خوشحالي به وي غم بني ماشوم د پیدا شو خوشحالي ده دی به نه جاړي نو داسې بني هغه به جاړي ماشوم پیدا شه دی به نه ناجوړه کېږي زړی به پرې نه راځي نه ناجوړتیا به پرې راځي ماشوم به پیدا کېږي او تاسو وایئ چې خوشحالي وي نه به هغه واړه بول کوي نه به هغه لوی بول کوي داسې نه کېږي چې خوشحالي راځي نو هغې سره غم به تکلیف هم راځي ځکه دا دنیا ده په دې کې الله تعالی خوشحالۍ سره تکلیف ایښی دی او تکلیف سره خوشحالي ایښې ده تکلیف بې د خوشحالۍ نه نشته خوشحالي بې د تکلیف نه نشته که څوک د خوشحالۍ د وجې نه ډانس شروع کړي نو په هغه ډانس کې به داسې تکلیف ورته ورسي او ستړی به شي چې خواله به پرې راشي فوټبال کوي وایي دا زموږ دپاره خوشحالي ده فوټبال دی والیبال دی کرکټ دی خولې به پرې راشي لیکن الله تعالی جنت او دوزخ داسې پیدا کړي دي چې په دنیا کې چې کوم خوشحالۍ سره تکلیف و نو هغه خوشحالي بالکل جدا کړې ده خوشحالي شته غم نشته جنت دی غم شته خوشحالي نشته هغې ته وایي دوزخ دوزخ کې غم شته خوشحالي نشته جنت کې خوشحالي شته او غم نشته الله تعالی دې مونږ ټول له جنت راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خاصه ملمستیا به الله تبارک وتعالی د هغه دپاره ورکړي او په یو حدیث کې راځي څوک چې د کور نه ووته من خرج من البیت الی المسجد چې د کور نه بنده جومات ته ووته نو وخط لم یخطو خطوه خطوه نو قدم به نږدي لیک
چې کم قدم دی جمعه ته د تلو دپاره نو الله تعالی به په دې قدم باندې د هغه یو درجه اوچتوي او په دغه قدم باندې به یو سیئه او یو ګناه ختموي نو دا څومره لویه درجه ده نو چې چا جوماتونه جوړ کړي د هغوی به څومره دومره لویه درجه او یو اوږد حدیث دی هغه ټول حدیث خو زه نه بیانوم خو په هغې کې یوه ټوکړه دا ده چې اوه کسان دي چې الله تعالی به هغه اوه کسان د عرش د سایې د لاندې ساتي او دا به هغه ورځ وي چې په کوم ورځ باندې د عرش د سوري نه بغیر بل سوری نشته نو د عرش په سوري وي نو په هغې کې دوه هغه کسان دي چې هغوی جومات ته ځي او د جومات نه راځي خپل کور ته راځي او چې جومات ته راشي نو عبادت وکړي او چې کور ته لاړ شي نو بیا د جومات د تلو تیاری کوي کور ته راشي نو د جومات غم یې ورسره چې زه به جومات ته ځم نو داسې خلک به هم د عرش د سایې د لاندې وي او زما محترمو جومات دومره اعلی او اوچته او لویه مرتبه ده چې په یو روایت کې راځي چې چا جومات جوړ کړ یا جومات ته رالل یا د جومات خدمت کوي نو هغه داسې دی لکه د الله په لاره کې چې جهاد کوي او په کله نه چې دنیا جوړه شوې ده نو په احادیث په روایاتو کې راځي چې الله تبارک وتعالی د ټولو نه اول د الله تعالی کور چې جومات ته هغه جوړ کړی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا الله تعالی د ټولو نه لومبی کور چې جوړ کړی دی نو هغه بیت الله دی بیت الله جومات دی بلکې هغه د ټولو جوماتونو مشر دی هغه د ټولو جوماتونو نه په فضیلت کې زیات دی چې څوک هغې کې یو موضوع کې 1 لاک نه زیات دی چې څوک په مسجد نبوي کې یو موضوع کې یو روایت کې 1000 راځي په بل روایت کې ضعیف روایت ته په هغې کې 500 راځي ابن ماجه کې روایت ده او بیت المقدس د جومات جوړول دومره اهم دي د جومات جوړول دومره مهمه خبره ده چې حضرت سلیمان علیه السلام چې کله وفات کېدو نو د مسجد اقصا هغه جوړ کړو نو مسجد اقصا کې سکار پاتې نیمګړی او هغې کې به پیریانو کار کو او مسجد اقصا چې چا لیدلی زه ورته الله تعالی بوتلم نو د هغې په لاندې حصه کې چې کومه یو ګټه ده نو هغه دومره ګټه ده که د دې ځای نه هغه دیوال هغه او تر اخره پورې دغسې کاڼي دي پکې پلن اوږده هغه د انسانانو د اوچتولو نه دي نو کېدای شي چې جناتو هغه اوچت کړي نو خیر هغه چې جومات لا مکمل نو د الله تبارک وتعالی نه دعا وکړه په قرآن کریم کې دا قصه موجوده ده چې په شیشه کې ځان بند کو په امسا باندې تکیه لګولې وه امسا یې په لاسو کې وه او جناتو ته دا ښکاره کول چې ګنې زه ژوندی یم او تاسو کار کوئ او په حقیقت کې وفات شوی نو جناتو چې هغه کار پوره کړ پیریانو چې هغه کار پوره کړ نو ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سأته بیا الله تعالی چې کوم امسا باندې هغه تکیه لګولې وه نو هغه امسا چینجو خوړه او چې دی نو هغه د لاندې او هغه داسې شوه هغې داسې وخوړه دابة الارض وې لکه چې یو څاروی واښه خوري نو زر زر یې وخوري نو هغه هم هغه امسا یې زر زر په یو څه ورځې کې وخوړه امسا را پرېوته او حضرت سلیمان علیه السلام ځمکې ته راغی او په دې باندې بعض خلک وایي چې دا خو د نبي سره مناسب نه ده چې نبي راوغورځېد نو د هغې د پوه کولو دپاره موږ ورسره وایو چې هغه داسې راوغورځېد لکه په سجده چې بنده را پرېوځي نو چې په سجده بنده را پرېوځي خو ښه خبره ده خرابه خبره نه ده
نو چې د جومات کار مکمل شو نو بیا حضرت سلیمان علیہ السلام دعاګانې وکړې او یو دعا یې پکې دا وکړه چې یا الله څوک زما د کور ته راشي نو هغه د ګناهونو نه داسې پاک کړي لکه چې بنده د مور نه پیدا شي الله د ګناهونو نه پاک کړي یوې دا دعا کړې وه او یوې دا دعا کړې وه یا الله تعالی مال داسې حکومت راکې چې هغه حکومت هېچا څخه نه نو الله ول داسې حکومت ورکو چې هغه تخت بغیر د پیټرولو نه بغیر د مشینرۍ نه بغیر د پایلټ نه هغه به روانو کله تیز رفتاری ضرورت و نو تیز به روانو او که د رو رو ضرورت به نو رو رو به روانو چې نږدې به تو نو رو رو هوا به چلیده په هوا باندې به چلیدو او چې لرې به تو نو تیزه هوا به تیزه هوا به وه او د هغه جذبه پیتو نو داسې حکومت یې وله ورکړه چې نه د هغه نه مخکې ته چا راغلی دی نه د قیامته پورې د بل چا راتلی شي چې په تخت باندې ناست یې په تخت باندې کرسۍ وي بغیر د مشینرۍ نه بغیر د پایلټ نه چلیږي په هوا باندې